الله تعالی وی چې کوم سړي د الله او د الله د پیغمبر اتباع وکړه نو د دغه خلقو په سب کې به ولاړي ښه د دغه خلقو په سب کې به ولاړي ځکه دغه طریقه دا د انبیاو طریقه ده دغه طریقه دا د صدیقینو طریقه ده دغه طریقه دا د شهداو طریقه ده نو څوک چې کوم انسان د چا په لاره باندې ور روان شو نو پیغمبر علیه السلام ارشاد فرمایي وایي د دقې سړي سره محبت دی نو چې د دې انسان محبت یې په دې زړه کې پروت دی نو المرء مع من احب نو چې د کوم انسان چا سره په دنیا کې مینه نو په آخرت کې به د هغې خلقو په سب کې ولاړي نو که د نیکانو خلقو مینه یې پړه کې پرته نو هلته کې به د نیکانو خلقو په سب کې ولاړي او که د فاسقانو د فاجرانو د ډمانو د هغې خلقو هغې سره دې مینه که نه نو څه چل به وي د هغوی سره به ولاړې نو نن ځان ته وګورئ چې د چا په سب کې به خوشحاله یي ځان وتلی چې د چا په سب کې تاسو چې کوم نه هغه ودرېدل غواړئ دا خو سره یو عجیبه د شرمندګۍ خبره وي چې په دنیا کې مؤمن په دنیا کې د منځونه عبادتونه تلاوتونه کړي او چې په حشر کې راپاسې او د کفارو په سب کې ولاړې څومره شرمندګي وي چې په حشر کې راپاسې او د دغه فاسقانو او د فاجرانو د دغه خلقو سره ولاړې څومره لوی د افسوس مقام وي ښه لهذا المرء مع من احب پیغمبر علیه السلام ارشاد فرمایي وایي چې د چا سره د مینه د هغې خلقو په ډله کې وي ښه